یو ملګری وایي چې موبایل کې تلاوت کول څنګه دي او ما سره پکې غانې بجانې وي. ستا تلاوت قبليږي نه چې تا سره پکې غانې بجانې ته ولې غانې بجانې اوري؟ موبایل کې قرآن مجید هم ساتي او تلاوت غانې بجانې پکې هم ساتي. دا څومره سخترین ګناه دی. دین سره مذاق یاد ساتي. ګوره دا دین سره مذاق کول دي. تلاوت خو د انسان زړه ویلي کی، انسان کم حالاتو ته رسي او د هغې باوجود انسان غانې بجانې اوري. دا چې دی نه دا پتا کې فرق دی. ستا چې قرآن مجید په موبایل کې ساتې نو بیا پکې غانې بجانې مه ساته. اسم غانې بجانې سخترین ګناه دی. او چې کله تا سره خوا کې مصحف یې که نه، مصحف یعنی قرآن مجید یې نه، هغې کې سبق وایا. خو چې کله تا سره نی په خوا کې نو بیا ته د هغې نه وروستو قرآن مجید تلاوت کوی شي په موبایل کې. زمون خلکو یو پیشن نن سبا جوړ کړی دی چې په جمعات کې ناسي قرآن مجید ورسره خوا کې پروت وي، موبایل به راغوستی، هغې کې به تلاوت کی. یاد ساتئ ګورې داسې مه کوئ. قرآن مجید مصحف راخلی د هغې ځان له برکات دي. نو لږ احتیاط کول پکار دي. شریعت چې سوای مونږ او تاسو له پکار دي په هغې باندې خپل دغه کو. او اپلیکیشن چې کوم د قرآن مجید صحیح اپلیکیشن دی مستند په هغې کې تلاوت کوئ. هر اپلیکیشن نه ګوره غیر راوتی د هغې مونږ ته داسې حربې استعمالي چې یقینو کې حالات ډېر ګډوډ دي.